اوس په مونږه د دې حدیث دویم جواب شرطو. دویم جواب د دې حدیث دغه دی چې په باب د عقیدې کې دا حدیث اړو قابل قبول هم نه دی او محدثینو ناقابل اعتبار ګرځولې. لکه څنګه امام بزار رحمت الله علیه په کشف الاستار کې لیکلي، امام بیهقی رحمت الله علیه کتاب الاسماء والصفات کې دویم جلد کې او صفحه 164 باندې لیکلي، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په تلخیص الخبیر کې کتاب الکفارات کې دریم جلد کې صفحه 222-23 باندې لیکلي دي. همدغه قسمه امام سرخسی رحمت الله علیه په المبسوط کې لیکلي دي، نور محدثین هم لیکلي چې په عقیده باب کې دا حدیث اړو قابل قبول هم نه دی. همدغه وجه ده چې په محدثینو کې دغه حدیث چام د عقیده په باب کې نه دی نقل کړي. وجه د دې حدیث قابل قبول ولې نه دی؟ وجه د هغه دغه ده چې د حدیث سندن هم مسترب دی او متنن د دې په سند کې هم استراب دی او په متن کې هم. ګوري دا حدیث چې څنګه صحیح مسلم کې راغله، همدغه قسمه سنن ابي داود کې راغله، سنن نسائی کې راغله، موطئ امام مالک کې راغله، سنن کبرى للبيهقي کې راغله، نور هم د ګڼ کتابونو کې راغله. پس صحیح مسلم شریف کې دا حدیث روایت کړی شوی دی د معاویه ابن حکم سلمی نه. راوی دا حدیث صحابي څوک دی چې چا سره دغه واقعیا پیښ شوی و؟ معاویه ابن حکم السلمی. جبکہ دغه حدیث په سنن نسائی کې باب فضل صدقه عن المیت کتاب الوصایا کې دی حضرت شرید ابن سوید الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تھی چاغا فرمائی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او دغه حدیث په موطئ امام مالک کې باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبه پاغي کې عن عمر بن الحكم انه قال اتيت رسول الله. عمر بن حکم نے روایت. او دغه حدیث په سنن ابي داود کې چې البانی صاحب هم صحیح اور سویری دی په صحیح سنن ابي داود کې ذکر کړی دی بابن فی الرقبه المؤمنه کې باقی کې د الفاظ دي ان ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه وسلم بجاریه سوداء. او دغه حدیث په موطئ امام مالک کې په بل سند سره راغلی دي، باقی کې الفاظ داسې دي ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس ګوري صحیح مسلم کې راغلی چې معاویه ابن حکم سره دا واقعیا شوی و، سنن نسائی کې راغلی دي چې نه ابن سوید ثقفی سره شوی و، په موطئ امام مالک کې راغلی دي چې عمر بن حکم سره شوی و. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ور فرمایي چې سنن ابي داود کې څنګه راغلی چې رجلا اتى النبي صلی الله علیه وسلم نام نه ذکر. موطئ امام مالک کی بل روایت کی راضی چھے ان رجلا من الانصار. نو دا د متن استراب سند استراب په متن کې استراب څنګه دی راضی دی ته بګول په متن کې استراب د سراغلی دی چې په دې حدیث کې د سرازی صحیح مسلم شریف کې د سراغلی دی چې هغه صحابي فرمایي انا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون لكني سكتها سكتا فاتيت چې ما غوین زلایوا کمنچای وا سپېړ ور کړي وا نو پاغي باندې پېښمان شل او رسول الله تو ویل چې هغه وینځه بزازاد کوم. د صحیح مسلم کې د سراغلی او په سنن ابي داود کې د سراغلی دی چې هغه ورته وای ان علی رقبه مؤمنه چې په ما باندې وا رقبه مؤمنه آزاد کول واجب دي. اول واجب دي سنن نسائی کې دغه تفصیل راغلی دی، باقي کې د سنن نسائی کې ان امي اوصت ان تعتق عنها رقبه وان عندي جاريه نوبيه افيجزئ عني ان اعتقها. صحابي فرمایي چې ما خپل مور وصیت کړو چې زبر د دې طرف نه یو وینځ آزادوم. باقي حدیث کې صحیح مسلم کې څنګه راغلی چې ما سزا ور کړې وا او زمازلو غاړي چې زه آزاد کم. او صحیح ابو داود او نسائی کې څنګه راغلی دي چې ما ته مور وصیت کړو چې زبر وینځ آزادوم. دا پکې یو استراب شو. بل استراب پکې دغه دی ډیر تفصیل نو خو زه زیات تفصیل ته نسم. بل استراب دغه دی چې په دې حدیث کې د راغلی صحیح مسلم شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي اين الله چې الله چرته دی؟ قالت فی السما. نو هغه وینځ ورته
ویل چې فی السما قالت لفظ راغلی دی حالانکه دغه حدیث په سنن ابي داود کې چې راځي نو پاکي الفاظ دسي دي فاشارت الى السما چې هغه وینځه اسمان ته اشاره وکړه هم دغه خبره ده چې محدثینو دغه تفصیل هم کړی دی چې دغه وینځه چې وا دا معذوره وا او ګونګه وا دي خبرې نشي کولای صحیح مسلم کې راغلی فقالت چې هغه وینځه خبرې وکړلې حالانکه محدثینو دغه بحث کړی دی چې دغه وینځه ګونګه وا دي خبرې نشي کولای او دغه وجه چې امام بیهقی رحمت الله علیه په سنن کبرى للبیهقی کې په جلد 7 او صفحه 388 کې په دې باندې باب بقاعده دغه قائم کړی دی باب اعتاق الخرساء اذا اشارت بالایمان چې د ګونګي خزه آزادول چې کله هغه د ایمان اشاره تاسو نو په صحیح مسلم کې راغلی دي چې په خلی باندې وینا کړي وا او په دې کې راځي چې اشاره یې کړي وا بهرحال نو دې د وجه نه دا حدیث مسترب دی او امام نووي وایي تقریب النووي کې والاستراب یوجب الضعف چې کله استراب په حدیث کې راشي نو هغه حدیث ضعیف وګرځيږي کېدای شي تاسو په ذهنو کې دا سوال راځي چې د صحیح مسلم شریف او د صحیح بخاری شریف چې څومره احادیث دي متصل مسند مرفوع هغه خو ټول صحیح دي نو دا حدیث او د صحیح مسلم شریف حدیث دی نو تاسو څنګه وایي چې دا ضعیف دی د دې جواب دغه دی چې ضعف په دوه قسمه باندې دی یو ضعف اصلي دی او یو ضعف عارضي ضعف طاری دی یو ضعف هغه چې د حدیث سند کې ضعف راغلی راوی ضعیفي حافظه کمزوري فاسق او سبل صحیح کې سبب د ضعفي نو هغه ته وایي چې ضعف اصلي او یو دغه دی چې یو حدیث سندن صحیح دی بالکل پراویانو کې خبره نشته ده خو د نورو احادیثونو سره په هغه کې تعارض راغلی دی او اذا تعارضا تساقطا کله چې احادیثونو کې تعارض راشي اذا جال احتمال بطل الاستدلال کله چې احتمالات راشي پکې نو استدلال ته باطل شي نو چې دا په دې معنی سره ضعیف دی چې قابل استدلال نه دی یا خصوصا په باب د عقیده کې نو دلته ضعف چې دی ضعف اصلي نه دی ضعف عارضي او ضعف طاری دی او په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې داسې حدیثونه شته چې سندن بالکل صحیح دي او علماء امت د نورو احادیثونو د ترمذی یا د ابو داود وغیرہ احادیثونو په مقابله کې هغه مرجوح ګرځولې دي دا خو یو علمي بحث بهرحال دا ځان خپل تفصیل غواړي ما بدرته مثالونه هم د دې بیان کړی بل خبر آخری خبر زدا درته کوم کچرته مونږ دا ومن چې د صحیح مسلم شریف حدیث بالکل صحیح هم دی او نه استراب پکې شته بس هر څه د رفع د فشو نو بیا مونږ دا وایو آخری جواب دا غوړي چې بیا په دې باب کې زیات ترين صحیح حدیث هغه چې کوم په موطئ امام مالک کې امام مالک نقل کړي او پاغي کې الفاظ د سره غلي دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې اغوین ز حاضر کړل شولا نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي اتشهدین ان لا اله الا الله قالت نعم قال اتشهدین ان محمدا رسول الله قالت نعم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کو چې ته د دې خبرې گواہی کوي چې الله نه سوا بل څه د عبادت لایق نشته او رسول کریم صلی الله علیه وسلم زه محمد د الله پیغمبر یم نو هغه خزه جواب کې ورته ویل چې هاو نو پس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وی چې عتقها فانها مؤمنه دا حدیث زیات صحیح دی د موطئ امام مالک په نسبت د هغه صحیح مسلم ولا او راجح د موطئ امام مالک ولا دی ولی د دې وجوه ترجیح زه درته بیانوم ګوره اول خبره رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بخاری او د مسلم حدیث ته او محدثینو د متواتراتو نه ګرځولې دي باقی کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای امرت ان اقاتل الناس مت الله حکم کړی دی چې خلق سره قتال حکم جهاد حکم تر دې حد پورې چې دوی گواهی وکړي د خبره چې لا اله الا الله وان محمدن رسول الله چې الله نه سوا بل څوک معبود نشته او زه د الله رسول یم ګوري باقی حدیث کې څنګه راغلی دی چې ماته د اغ وخرسه انسانانو سره د قتال حکم الله را کړی دی چې ترسو پورې کلمه شهادت نه ویلي او په دې صحیح مسلم حدیث کې د سره راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صرف په دې بنیاد باندې هغه خزه متعلق فیصله وکړه چې دا مؤمنه ده چې هغه دا ویل چې په سما چې الله په اسمانونو کې
نو ځکه مونږ دا غوايو چې د دې صحیح مسلم شریف حدیث د هغه متواتر چې پاغي باندې د علماو اجماع او اتفاق ته هغه سره ټکر راځي او موطئ امام مالک په دې باب کې چې کوم روایت نقل کړي دي هغه سندن هم بالکل صحیح دي سپکه هغه نشته دي ټول راویان صحیح او ثقه دي او بل دا چې د مشهور او متواتر او د اجماع امت سره هم موافق دي لہذا موطئ امام مالک ولا چې کوم روایت هغه ته ترجیح حاصله ده او د مسلم ولا روایت مرجوح. دویم جواب ګورئ حدیث جبرائیل مشهور حدیث دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل راغله او ته تاسو کړو چې اسلام څه ته وای ایمان څه ته وای نو هغه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جبرائیل امین تاسو کړو چې ایمان څه ته وای مل ایمان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو ورته فرمای ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله چې د ایمانیات ورته شمار کړل چې دی باندې به ایمان راوړي دی باندې نو په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نو ورته ویلي کنه چې وان تقر بان الله فی السماء چې تبه د دې اقرار کوي چې الله په اسمانونو کې دی کچرتا د الله جل جلاله په اسمانونو کې کېدلو اقرار دغه د ایمان حصہ وي نو رسول الله به جبرائیل امین ته ویلی وای کنه چې په اسمانونو کې د الله اقرار کولم لازمی دي دام د ایمان حصہ ده دام په ایمانیاتو کې دي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې نو ویلی لہذا معلومه شو چې هغه حدیث چې کوم هغه کې راغلی دی په موطئ امام مالک کې اده حدیث جبرائیل سره موافق دی او د صحیح مسلم ولا حدیث دی هغه د جبرائیل حدیث جبرائیل سره ټکر راځي باوجود د دې چې حدیث جبرائیل باندې د امت اتفاق راغلی. دریم جواب دریم وجوه ترجیح ګوره په صحیح مسلم کې حدیث کې رسې راغلی چې هغه خزه داسې ورته ویلا فی السما چې الله په اسمانونو کې دی نو رسول الله ورته فرمایي چې دا مؤمنه ده که صرف په اسمانونو کې اقرار د وجه نه څوک مسلمان ګرځيږي بیا خو دغه عقیده د يهوديانو د عیسایانو هم ده. کتاب الاسماء و صفات کے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ په صفحه 392 باندې د حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ د پلار واقعا نقل کړی دا چې هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړو کم تعبد اليوم من اله تنن د سوختیانو عبادت کې پزماکه باندې نو هغه ورتلی سبعتن ای نعبد سبعتن مونږ دا اوختیانو عبادت کو سته فی الارض شپک پزماکه کې دي و واحد فی السماء او یو الله پاسمانو کې دي نو په اسمانونو کې کېدل صرف دې خبره په بنیاد باندې چې الله په اسمانونو کې دي دا ایمان دي نو دا خو يهوديانو او د عیسایانو عقیده و د کفارو د عقیده او آخري خبره بل زه درته کوم ګوري د ټول امت په دې باندې اجماع دي چې د سړی ایمان به ال قابل قبول وي چې کله د کلمه شهادت اقرار وکړي په دې باندې اجماع دا غیر مقلدین هم دمن که یو سړی صرف دا وایي چې الله په اسمانونو کې دی او د کلمه شهادت اقرار نه کوي نو دا سړی ته مؤمن څوک هم نه وایي غیر مقلدین هم حتی چې ورته نه وایي او په دې حدیث صحیح مسلم کې د سره راغلی چې الله غي وینځ ورته ویل چې فی السما نو الله رسول ورته ویل چې بس دا مسلمان ده نو دا ګوره د یا خو به د امت ټول امت اجماع چې راغلی دا او ټول علماء په اتفاق ته حتی چې غیر مقلدین هم مني یا خو به دا غلطي او یا به د صحیح مسلم ول شریف حدیث چې دی دا به مرجوح وي لہذا هغه موطئ امام مالک کې چې کوم حدیث راغلی دی هغه د اجماع امت سره هم موافق دی او هغه قابل قبول او راجح دی. او آخري خبره غیر مقلدین که چرته وای چې د دې حدیث مطلب د غری چې الله په اسمانونو کې دی نو بیا دا خو د غیر مقلدینو د عقیده خلاف دی کنه غیر مقلدینو خو عقیده دغه ده چې الله پاک په عرش باندې دی او دې کې خو د سره راغلی چې په اسمانونو کې دی په اسمانونو کې دی که غیر مقلدین چرته دا جواب کوي چې د دې مونږه دا تعویل کوو چې رفی دلته په معنا د اعلی ده ای فی السماء ای علی السماء چې الله په اسمانونو باندې بره دی نو بیا د دې جواب دغه دی چې د ستاسو عقیده خدا هم نه کنه چې الله په عرش باندې اسمانونو باندې دی بلکې د غیر مقلدینو عقیده خدا غدا چې الله په عرش باندې دی بیا خدا مجاز در مجاز شو او غیر مقلدینو په نسبت باندې خو تعویل دغه گمراهی ده مونږ چې کله تعویل پیش کوو د اهل سنت والجماعت د ائمهونه بیا غیر مقلدین ورته گمراهی وای او چې کله دوی د خپل خېټه نه پیش کوي بیا دوی ته دین ښکاری لہذا د دې حدیث نه د غیر مقلدینو استدلال د عقلا هم باطل دی او نقلا هم باطل دی او د امت اجماع هم په دې باندې راغلی دا لہذا د حدیث نه استدلال د باطل دی او د حدیث په باب د عقیده کې اړو قابل استدلال هم